بعضې ملګري تپوس کوي د یوې اهمې او د ضروري مسلې متعلق، او هغه مسله دا ده چې آیا دا تراویح دا په اسلام کې شته که نه، او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تراویح ثابتې دي او که نه، د صحابو نه ثابتې دي او که نه. په مختصر وخت کې په اسانو الفاظو کې زه تاسو پویم. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال النبی صلی الله علیه وسلم رواه مسلم. دغه حدیث کې جناب رسول الله فرمای من قام رمضان، چا چې قیام د رمضان وکړو په داسې حال کې ایمان و احتسابا چې د ده حال دا چې د ده په دغه قیام د رمضان باندې ایمان و احتسابا او د دې خبرې ایمان او یقین مو چې احتسابم کیدونکی دی، نو غفر له ما تقدم من ذنبه، الله به د دغه قیام رمضان د برکته د ده رستني ټول ګناهونه معاف کړي. په دغه ځای کې امام نووي رحمت الله علیه او علامه کرمانی رحمت الله علیه دی اجماع نقل کړې ده چې د قیام د رمضان نه مراد په دغه صحیح حدیث کې هغه تراویح دي. څه شی دي؟ تراویح. اختلاف دلته کې دی چې آیا تراویح د دې رکعتونه څومره دي؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دغه درې واړه امامان وی او د دې متفقه قول دی چې تراویح دا 20 رکعت دي. سودی د امام مالک رحمت الله علیه یو قول هغه دا دی چې 20 رکعت دي، دویم قول دا دی چې 36 رکعت دي، دریم قول هغه دا دی چې 41 رکعت دي. څومره؟ د دې وجه ویم. لیکن د امام مالک رحمت الله علیه معتد به قول هغه دا دی چې تراویح دا 36 رکعت دي، لیکن د امام مالک رحمت الله علیه یو قول د 20 رکعتو د تراویح شته. امام مالک صاحب ولې د 36 رکعتونو قایل دی؟ مکه معظمه کې هغه وخت کې طریقه دا وه چې کله به 4 رکعاته د تراویح وشو نو منځ کې ناستې یي که نه، دې ته ترویحه وایي. څه ورته وایي؟ څه ورته وایي؟ ترویحه. په دغه د دمې په وخت کې چې کوم مونځګزار به و هغوی به پاڅېدل، طواف به یې کول. څه به یې کول؟ چې طواف به یې وکړو، بیا به راله نور به یې 4 رکعاته وکړو، بیا به د دې نورو 4 نه پس به بیا طواف وکړو. دلته دا طریقه وه. په مدینه منوره کې چې 4 رکعاته به وشو نو هلته خو د طواف څه امکان نشته، هلته طواف کیږي. نو هلته کې د 4 رکعاتو نه پس په دغه دمه کې 4 رکعاته به دې خلکو ځان لکول نفل. نو په 4 ترویحو کې چې 4 ور سره دا کې نو دې نه جوړیږي حضرت صاحب 36. دا تراویح نه دي ښه، دا د 4 منځ کې د 8 منځ کې په ترویحه کې چې کوم 4 رکعاته شوي دي دا نفل دي، دا تراویح کې نه دي شمار. په مسله پوه شوئ؟ د امام مالک رحمت الله علیه قول هغه د 20 رکعاتو هم شته، لیکن دا خبره یاد وساتئ تاسو چې امام مالک رحمت الله علیه هغه قائل ام د 20 رکعاتونو د تراویح دی. د 100 رکعاتو تراویح دی. 20 رکعات تراویح دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمانه نه شروع شوی دي. اهل ظواهر او دا منپسند مسلمان، سہولت پسند مسلمان چې څوک وایي تراویح 8 رکعات دي، جی په مکه معظمه کې یا په سعودي کې په اطرافو کې 8 رکعات کیږي. ډېر خلک دا وایي.
غیر مقلدین حضرات اغي دلیل کې د بی بی عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها حدیث پیش کړي او حدیث کې دا وایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت د اتو نه زیات رکعتونه نه دي کړي. مونږ وته وایو حدیث کې وایي د حضرت جابر صاحب حدیث هم پیش کړي د بی بی عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها حدیث هم پیش کړي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتو نه زیات رکعتونه نه دي کړي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ روایت پیش کړي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اتو رکعتو نه زیات جماعت نه دی کړي. د بی بی عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها د حدیث نه موږ جواب وتکو او جواب دا ده چې حضرت دا کم حدیث ته پیش کړي د بی بی عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها دا د تهجد په باره کې ده دا د تراویح په باب کې نه ده. پس کې ده دا د تهجد باب کې ده. ها د دې تعلق د تراویح سره نشته. صحیح او دا د بخاری حدیث ده. التم دا په تهجد کې ذکر ده. دویم حدیث په دلیل کې د حضرت جابر سے رضی الله تعالی عنہ پیش کړي دا هغه حدیث نه علما جواب کې لیکن کمزور جواب ده او دغه حضرت جابر سے دغه حدیث ضعیف ده. خو به هر حال جواب کوي. جواب دا کړی دی علماء چې دا کم اته رکعات تاسو وایي چې حضرت جابر صاحب فرمایي چې رسول الله مبارک په جمع اتو رکعاتو نه زیات نه دي کړي نو وایي دې کې څه حصر نه دی او نه نفي ده د نورو رکعاتونو. نه حصر ده او نه نفي ده. دا اته په جمع کړي شاید چې دا نور ځان لکړي لیکن زمو علماء فرمایي دا جواب کمزور دی. دا جواب څه دی؟ مضبوط جواب دا ده چې حضرت سیدا ته اته رکعات په جمع کړي دي ما ته د شلو انکار وخیا د شلو نفي راته وخیا. صحیح شوا. د جمهور محدثینو د جمهور دلایل زمون بیا ډېر زیاتی تقریبا 10-12 ترسي باغی کی ټول نړم بنه دلیل د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ حدیث ته لیکن په دغه حدیث باندې محدثینو کلام کړي چې په دغه حدیث کې یو راوی د ابراهیم ابن عثمان او په دغه باندې کلام دی چې دا ثقه نه ده لیکن یحیی ابن معین رحمت الله علیه چې دا سپیشلیسټو په علم حدیث کې د فرمایي دغه راوی متعلق چې شیخ ثقة کبیر دا ډیر ثقه شیخ ته او ډیر لوی شیخ دی مضبوط راوی دی. بہر حال د ابن عباس سے روایت ته ابن عباس سے فرمائی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شل رکعات تراویح کړي دي. څه کړي دي؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه درې ورځې تراویح ثابت دي. ها څومره؟ درې ورځې تراویح ثابت دي. د جناب رسول الله نه پس داغي په دور کې د صحابهو نم تراویح ثابت دي لیکن ځان ځان لبه کې دي. د جمع اعلان او عام اعلان د تراویح دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې شوی دی. غیر مقلدین حضرات دا وایي چې دا بدعت عمری ده. څه شی ده؟ دا د حضرت عمر فاروق ځان نه ایجاد کړی شوی شی دی. هغه وته بدعت د حضرت عمر وایي رضی الله تعالی عنہ والعیاذ بالله. او زمون ایمان دا ده چې صحابه چې دي دا څومره په سنتو عالمانو او څومره د سنتو پابندو او څومره د جناب رسول الله جان فداو تر قیامت پورې د صحابه نظیر دا به مخ د ځمکه پیش نه کی. بہرحال دی وتوی دا بدعت حضرت عمر ده. په دې جواب کې مونږ یو حدیث پیش کوو او مونږ دا وایو دی وایي چې د رسول الله مبارک نه دی ثابت.
مونږ ورته وایو راشه رسول الله مبارک فرمایي علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین. جناب رسول الله فرمایي چې زما سنت تاسو باندې لازم دي، زما طریقې او زما سنت وسنة الخلفاء الراشدین او زما د خلفاء سنت. رسول الله مبارک د خپل صحابه سنت تم سنت ویلې. د علماء د دغه محاکمه په اخر کې بیا مهر لګولې په دغه حدیث باندې چې ته د رسول الله مبارک خبره کمنې نو هغه خو فرمای چې زما د خلفاء سنتم زما سنت ته، نو دا که د حضرت عمر سنت او طریقه ده دې ته بدعت ولې وې؟ دا صرف څه دپاره؟ دا دې دپاره چې مسلمانان د دغه خیر نه محروم شي. تاسو نه زه تپوس کوم، یو سړی 8 رکعاته کوي، بل طرف ته یو سړی 6 رکعاته کوي، خیر چاته ډیر دی؟ او داسې نه چې 6 رکعاته موږ د خېټې نه وایو، ستا چې کم دلایل دي ټول کمزوري دي، ګډې وډې وې. زما چې کم دلیل دی د یو دلیل جواب نشي کولی. یو طرف ته یو سړی 8 کوي، بل طرف ته بل 6 کوي. دا 6 والا د د په 8 عمل رالو، د دغه 8 والا په 6 عمل راځي نه راځي. دا صرف مسلمانان د خیر نه محرومي. او بیا تاسو خو په دې خبرو نه پوهیږئ کنه، دزم کړي دي جمعات سره او عالم سره او دین سره، بیا او کنه جی 8 رکعاته پکار دي کنه تعالی چویل غونچا ګولا بس یو مولا لګیاو کنه، فیسبوک کې مې وکړو، ټي وي کې مې وکړو، حدیث نه ثابتو. نو حدیث مام تعالی ویلو چې اب تعالی وی چې بی عائشہ دا فرمایلی دي، خو دغه حدیث جواب مې دلو کو کنه. نو دغه جواب چې تا دلته اوریدل نو الته بیا نه متاثر کیږي. په مسله پوه شوي کنه. تراوی دا 6 رکعات دي او کچرتا 6 نه وي تر اوسه پورې به حرمینو کې په دغه سنت باندې تعامل نه روان. تر اوسه به حرمینو کې 8 رکعاته کېدل. نو معلومیږي دا چې 4 امامان د دې اتفاق دی په دې خبره باندې چې تراوی دا 6 رکعات دي. تراوی 100 رکعات دي. الله دې دغه بددینو نه او دغه د دین دشمنانو نه زموږ حفاظت وکړي. د تراوی ډېره زیاته پابندي کوي. ها تراوی د ډېر زیات لوی مقام دی. او حدیث کې جناب رسول الله فرمای چې چا قیام د رمضانو کو په رمضان المبارک کې تراوی وکړي نو که د اراده وی او کني الله جل شانه به دغه تراوی په برکت د رستنی د ټول عمر ګناهونه معاف بغیر د اراده نه. اراده دی نشتا د ګناه د معاف کېدو یا د توبې اراده دې نه ده، صرف تراوی پابندۍ سره کې الله به د ګناه معاف کوي. لیکن د ګناه نه مراد دلته واړه ګناهونه دي، غټ ګناهونه الله په توبې سره معاف کوي. الله دې موږ ټولو ته د توبې توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.